बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दलता पूरे چې کوم اوس پورې کار کړی دی کنه دا ټول وتا سو یو تن راځي دلته چې کوم کار کړی دا ټول خپل ورډز کې ریوایز کوي صحیح ده چې تاسو د ورډ کې لکه مونږ پرون کړیو تاسو څه زده کړی یو تن را پاسه په خوشاله راځي خبره ګډ کلیپینګ ورته وکړي ګډ سره سٹارټ کړو بچ دې کې د څه زده کړی دی ایم ایس ورډ کې یس سر ترجمه مثال شروع کړو هغه کې درې پروګرام موږ سٹارټ کړی دي ایم ایس ورډ مایکروسافټ تیز وایي کنه ایم ایس ورډ ګډ ایکسل او پاور پوینټ هغه کې به موږ ورډ سٹارټ کړی دی ورډ کې موږ ہوم مینیو وکړه ہوم مینیو کې کنټرول پلس بی دی هغه سره بولډ راځي کنټرول پلس آی سره اټالیک راځي دا موږ به د کنټرول پلس سی دا هغه سره کافي راځي دی سره کاپی چې کوم دی او پیسټ دی کنټرول پلس وی دی او دا رنګې موږ انسرټ شروع کړو دا چې کوم نه دا څه دي دا بولډ دی کنه نو سره اټالیک ها ګډ صحیح شو ویری ګډ کنټرول پلس ایس آل سلیکټ راځي صحیح ده ویری ګډ بس صحیح ده کینا کلیپینګ ورته وکړه ویری ګډ موږ مایکروسافټ شروع کړی دی په هغه کې ایم ایس ورډ دی او ایم ایس ایکسل دی او ایم ایس پاور پوینټ دی هغه کې موږ ورډ شروع کړی دی ورډ کې ہوم دی انسرټ دی پیج لی آؤٹ دی ریفرنس دی ریویو دی ویو دی سیشن دی ټیبز دي ګډ نو په ہوم کې چې کوم دی که نه موږ مطلب دغه کړی دی بولډ هم کړی دی اټالیک هم کړی دی انډرلاین هم کړی دی انډرلاین څه د پاره استعمالیږي مطلب موږ یو جمله هغه انډرلاین کوو هغې نه لاندې دغه راولو لاین راولو انډرلاین ګډ سوپر سکرپټ هم کړی دی او سب سکرپټ هم کړی دی صحیح ده ګډ دې نه دغه کېږي مطلب انکریز کېږي موږ چې کوم لیکل کړي وټېږي صحیح ده ماینس دی نه وړېږي او دا چې کوم دی هیډینګ دی مطلب نارمل دی دې نه نور هیډینګ کېږي دې نه دلته پوائنټ کېږي ها فایند او ریپلیس کې څه فرق دی مطلب موږ یو سیز پیدا کوو هغې ته فایند او ریپلیس موږ یو سیز هټوو هغې پسې بل سیز لیکو دې ته ریپلیس وایي ها ویری ګډ ټیک شو کلیپینګ ورته وکړه ویری ګډ مثال شروع کړی دی ایم ایس ورډ دی ایکسل دی او پاور پوینټ ګډ موږ ایم ایس ورډ کې موږ لیکل کولی شو مثال موږ لیکو چې کوم دې کې بولډ پکارېږي دلته بولډ لیکلی دې کې موږ څه جوړولی شو کور پکې جوړولی شو هغې کې هیډینګ چې مثال ورکړي بولډ ورکولی نه مطلب دا د سی وي شو داسې څه شیزونه دی کې جوړېږي ایم ایس ورډ کې سی وي جوړېږي ها ګډ آفس دپاره نور ورکړي لیبر وغیره شو کمپنۍ او سکول کې فیس سټرکچر شو ها ګډ صحیح ده ویری ګډ نور ډیټ شیټ وغیره صحیح ده ګډ مثال د اټالیک دی کو لیک یو یونټ کې پکارېږي خو نه خو هسې مثال صحیح ده ہوم نه مخکې زه دې نه مخکې د څه زده کړي دي انزرټ کې چې کوم دی د دې سکرین شاټ څه مطلب دی دلته کې موږ د سکرین شاټ اخیستی چې موږ څه لیکلي دي ها ګډ ټیبل هم جوړوي سر صحیح ده ګډ ټیبل څه دپاره جوړو ټیبل ډیټ شیټ وغیره چې ها ګډ نور هغې نه علاوه نور څه کېدی شي ټایم ټیبل شو ها نور هغې نه علاوه ټایم ټیبل شو ډیټ شیټ شو داسې ګډ آفس ورک او د شیپ څه مطلب دی یا څه فایده شته شیپ خاص فایده نشته بیا ماسې مطلب که یو څو ځایونو کې مونږ یوز کوو نو کم ځایونو کې دا یوز کېږي نه یوز کېږي ته کلک که لږ وګوره دې کې څه دي دا کم ځای استعمالولی شي ته دا شیپس دي که نه دا کم ځای استعمالولی شي اوس کلیر که راته دا مثال موږ دغه تصویر مثال وکړه دلته ډرا که هغې شیپس ته لاړ شه ها صحیح ده نو د دې څه مطلب دی یو فارم وي که نه هغې کې مثال تصویر موږ لګولی شو د ګیلر کوډ واټیج او ها دې ګډ لپاره استعمالېږي ټیک شو ویری ګډ زه ټیک شو کېنه کلیپینګ ورته وکړه ویری ګډ
سدي زکړی دی هغه وایه In that came we do the screenshot shapes the icon library. د فائدې څه دي هغه راته وایه واټر مارک دې څه فائدہ ده watermark मतलब شاته لوګو راوستي ها لکه دې کې کم دی کې شاته لوګو شته ها دا واټر مارک دی لکه دا هلکا غونډه کې شاته نوم خپل لیکل شي خپل لوګو داسې نوٹ سيزونه वेरी गुड हेडर एंड फुटर वीडियो हाँ हेडर किसे चल को फुटर किसे चल भी हेडर की हेडिंग और कोई लोगो और कोई हेडिंग हेडिंग को खैर ज़रूरत नहीं नोट सा कूल इशू लोगो हाँ वेरी गुड दाश हो सही था नोट लांदे फुटर के डेट वगैरह लिख दे हाँ नोट पल्ले पकी लिख दे फोन नंबर हाँ गुड नोट दस पेज नंबर दे सही था वेरी गुड क्लैपिंग और तो की वेरी गुड सदी जकड़ी दिया हुआ है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मंगा माइक्रोसॉफ्ट जो स्टार्ट करे थे माइक्रोसॉफ्ट के मन से शेयर को ले शू माइक्रोसॉफ्ट दे से माइक्रोसॉफ्ट जो हमने दार बिल गेट्स का सॉफ्टवेयर है कि मंगा ऑफिस का कोले शू मंगा कफने की बेकार कोले शू तो अकाउंटिंग की बैंक वगैरह का बेकार कोले शू इनका इस्तेमाल ही गिरेर ज़्यादा जमून लाइफ के हर देखे था इस्तेमाल वो कॉलेज लेवल ले वो बैंक लेवल ले वो स्कूल लेवल ले पार से की आदाज में ज़रूरत है आई कि मगर एक सेट करे वो एमएस वर्ड हम करे मगर एक्सेल के शीशे खोले जो एमएस वर्ड के मन शीशे खोले और एमएस एक्सेल के मगर लेटर कवले शू देखे कवले शू और टेबल पे की जोड़ बोले शू गुड एमएस पावरपॉइंट की आई कि मन शीशे बोले एमएस पावरपॉइंट की शिकम दे मन सेल कवले शू यो मन से कम मोबाइल हम मगर दादा बिलो क्लास है कि कम दुकानदार ने जोड़ शो है सब मगर पर द सीज कम जोड़ करे जाए वो तमाम तारों को दादा से देखिए दादा से देखिए इन भी दादा नो दा सेल है तो दा कि मन कबले शुरू देने अलावा सही दे वेरी गुड बस मतलब क्लियर दे सुमना दे वेले पटोलो बांधे पोए गए यस सर वेरी गुड केने क्लैपिंग और तो ओके वेरी गुड खदे नमक के मुँह स्टार्ट को सही था पर मुँह कम सी पूरे वेलो पेज लेआउट जमून तकरीबन आओ ख़त्म से हो पर उनसा मसला होने है कि पेज लेआउट की तावस्ता बे रेफरेंसेस दी रेफरेंसेस हम अलतना चिकम मुँह वेल्यू दाब हम बेदा से को नेक्स्ट क्लास के बहु को दे के लगा उनता कि कॉम्प्लिकेटेड दागा दा से सिंगा मतावस्ता वेली दा हर से कि इस्तेमाली की मिला सिंगा का क्रॉस रेफरेंस हो सही है करने का और नहीं इस्तेमाल की जैसे स्पेसिफिक दगद या ये दबार दामू इस्तेमाल हो ब्याज कम दे रिव्यू सेक्शन दे मुंग सरा उसदा मुंग सरा बकार राजी दा वाले बकार राजी उसला कदा वर्ड काउंट दा सदा पारा बकार राजी वर्ड टिक काउंट का वो मतलब हिसाब के वास्ते हाँ ना वर्ड्स मुंगता काउंट का सही था यस सर नो दाई दा फ़ायदा की लगा सिंगा ने बोश पेपर दे आए कि दर तावल नवीली 3000 वर्ड्स न वज़ियात लिखल न के कज़ियात लिखल को लगा ये 100-200 को टिक तो खुदा नहीं कि 3000 होते तो 5000 लेकिन आगे ब्या दावा कंसिडर कई तावा फेल कंसिडर के बोले आगे ब्या चेक कई न चादर तक क्लियर कट पी ली सही शो करना अंग्रेज़ान दे ही सरों में टाइम नहीं तो बस आगे दे ब्या फिल्टर दरवाने डायरेक्ट दे फेल की या दास इशू चे 3000 न कम लिखल बे चांस रिस्क दे करना चाहिए या बा पास या बा लगा मतलब दा दे आगे लिखल पूरा नहीं दे करे सोमर ताने सवाल जवाब होते आगे पूरा सवाल जवाब दे रकड़े दे नहीं दे वर्कड़ बोले आगे इधर स्टैंडर्ड खोले से तुमरा वर्ड्स बा लिखे सही शो 24 घंटे ताता दर गई करना वर्ड सिंगा काउंट किए घंटा होने लगे बच्चे सली के अलतलान दर तक हम गाना यादा से दे
دا وګوره څومره پیجونه مونږ دې کې کار کړی شپږ پیجې دي ورډ پکې څومره دي 75 په دې پیج کې مونږ 75 ورډز لیکلي نو داسې دا سپیسیفیک سیکشن هم سلیکټ کولی شو هغه هم کاونټ کولی شئ تاسو نو د هغې فایده دا وي چې تاسو ته پته ولګي چې ما څومره کار په دې کې کړی دی صحیح ده که نه yes sir اوس لکه دا وګورئ دا مثال له ما سلیکټ کو نو اوس وګورئ څومره ورډز دي اوس کم شو نو مطلب دا چې به تاسو هغه چیک کوئ به دلته نه چېرې دا ما څومره ورډز دی کې لیکل نو ما په خبره پوه شئ څه مسله خو نشته نو داسې به دا دلته نه لازمي چیک کوئ بیا کرکټر څومره دی دا ټول مطلب چیزونه دي بس دا ورډز دا پکې لږ ضروري دي دا نور دومره خاص میټر نه کوي بیا سپیل چیکنګ دا مطلب کم ځای کې مونږ څه لیکو اوس لکه CTRL دی د انګلیش کې خو څه مطلب نه روزي خو دا فل کنټرول دی خو دې شارټکټ CTRL لکه کیبورډ بټن ده که نه نو په دې وجه دا یې انډرلاین کړی دی ولې انډرلاین کړی دی मतलब स्पेलिंग पूरा नहीं है ठीक है ټیک نه دی بس لکه دا خو مطلب انګلیش پیژنې که نه نو انګلیش کې د CTRL څه مطلب نشته دی هغه دا وایي چې دا ټیک کا نو په دې چې زه رائټ کلیک کوم نو ما سره آپشن یې راشي خو فلحال دې کې ما سره صحیح آپشن نشته ټیک یعنې دې ما ته وایي چې دا وګوره دا د آپشن دي کارل او دا مختلف آپشن یې درکړي چې کېدای شي ستا دا مطلب وي او دلته زموږ د څه مطلب نشته نو ځکه موږ ورته وایو چې دا پرېږدې که دا غلط وي نو دا بیا موږ ټیک کولی هم شو نو په دې کې دا یو غټه فایده شته داسې ریپورټ وغیرہ ته لیکي یا پیپر نبوش وغیرہ یا داسې نور شیزونه نو دې کم ځای کې ستا مثال انګلیش کمزوری ته یو څو ټکي ولیکه دې در سره هیلپ کوي چې دا ستا مطلب کېدای شي نو مطلب دا یو حساب سره ګرامر کې در سره څه کوي هیلپ کوي که نه نو دا ډېر په دې هم ښه دی ورډ स्पेल चेकिंग دی دلته نه F7 چې ډایرکټ کلیک کړو نو هلته هم دا مو کولی شو چې دا درته وایي چې ستا دا مطلب کېدای شي دی نه صحیح ده بیا سیټ لینګویج دی دی کې لینګویجز دي نو موس نارمل چې کوم دی دا انټرنیشنل لینګویج هم دغه انګلیش دی نو دغه موږ یوز کوو صحیح شو که تاسو وغواړئ نو دلته نه دا نور چې کوم آپشن ښکاري خو دا نورې ژبې دي دا موږ له فلحال نه راځي خو لکه کم بل کنټري والا وي لکه مثال ته چاینا کې سبق وی نو هغه انګلیش نه مني هغه وایي یاره ما ته چاینا ته کنورټ کړه نو هغه سره به څه چل کې بیا لیکي به انګلیش کې خو اړه به څه ته چاینیز ته نو دې دپاره دي کې دا چې کوم دی دا ښکاري کنورژن دی کنورټ ټو سمپلیفایډ چاینیز سمپلیفایډ مطلب عام خلکو دپاره دی اور یو ټریډیشنل چاینیز دی لکه زه به داسې ووایم سمپل الفاظو کې چې څنګه مونږ سره مونږ وایو پښتو ده لکه پېښوری لږ اسانه ده او دا چې کوم لکه د چارسدیش و مینګه یا مطلب د هر علاقې خپل خپل لکه لفظونه دي چې باید ډېر خلک بیا نه پوهېږي چې دا څه وویل یا مثال د بنوسو خپل یو دغه د حساب دی د مومن خپل دی او د هر چا لکه خپل خپل سسټم دی نه ټریډیشنل دی لکه خپل ستاسو کلي والا خو لکه آی باندې کېدای شي هر څوک پوه نه شي نو داسې ته درته آپشن درکړی چې دا زه چاینیز ته کنورټ کولی شم خو دې دپاره فایده نه کې آسان حل څه دی دلته نه دا زه کاپي کومه مطلب کم ټیکسټ دی یا فایل دی کنټرول کاپي وسه نه کوم وی نه وکوم که نه ګوډ کنټرول سی وکوم او دلته چې کم دی دا نیټ ما سره فعلا ډسکنیکټ دی نو زه به ګوګل ته لاړ شم سمپل بلته ولیکم انګلیش ټو چاینیز چې څنګه ولیکې ډایرکټ به هغه راشي هلته هغه پیسټ کا ډایرکټ به کنورټ شي هلته نه بیا کاپي کوو بس هغه به دلته به څه ولیکې چې انګلیش ټو اوس نیټ ما سره ډسکنیکټ دی نو ځکه دا کار نه کوي خو دغسې به سرچ کوي ګوګل کې صحیح شو کلیئر دی که نه انګلیش ټو چاینیز یا بل څه ستا ژبه کې پکار دی لکه مثال انشاءالله فیوچر کې زما اراده ده نیر فیوچر چې زه کېدای شي جرمني ته لاړ شم نو هلته هغوی بیا که انګلیش نه مني نو زه به د هغوی جرمن یا ډچ لکه د هر چا خپل سټینډ دی که ترکي ته ځم نو هغوی م انګلیش نه مني هغوی وایي چېرې زموږ ترکي ژبه کې خبره کوه یا پیپر که زه هلته سټډي کوم نو به ما ته وایي چېرې دا خو ترکي ته واړوه بیا به زه څه کوم همدغه انګلیش به ولیکم دا لږ اسان دی دا به زه کنورټ کوم ترکي ته هغه به کاپي کوم دلته به پیسټ کوم بس مسله ختم کلیئر دی که نه اراده مې شته انشاءالله
خو د آیلټس ته وایي آیلټس وي که نه بیا خرچه لږ کم راځي چې آیلټس نه بیا خرچه زیاته راځي آیلټ سکور کم دی که نه زیات پکار وي لکه څومره هائی سکور وي نو هومره چانسز زیات وي میکسیمم نه منیمم 6 پکار دی کم از کم چې زیات وي نو هائی چانسز دی ویزا انګلیش ټو چاینیز شو یا مطلب که ترکی کې که هر یو کنټری کې یا سعودیه کې یا بلجی کې نو ته به هلته ولیکې دلته نه کاپي کړي هلته پیسټ کا هغه ګوګل به کنورټ کړي بس دلته نه بیا کاپی کو دے کے پیسٹ کا بس مسئلہ ختم صحیح شو فی الحال نیٹ کار نه کې خدا آسان دی لکه که تاسو موبایل کې هم داسې ایپس شته هلته ولیکئ ډایرکټ درته کنورټ کړي صحیح ده که نه یا مثال هلته ته چاینا یا بل کنټري ته ځې څوک خبرې کوي هر چا خپله ژبه وي انګلیش خو هر څوک نه وایي هم نه هر چا خپله ژبه وي نو هلته کې مونږ ګوګل ټرانسلیټر یوز کوو لکه مایک ته ونیسئ چې هغه څه وایي هغه مونږ انګلیش ته ټرانسلیټ کړو چې دا دې څه وویل چې زه پې ځان پوهېږم که زیاتره دغه مسلې چې سړی بار ملک ته ځي نو د هغې ژبه بدلوي نو بیا لږ مشکل انسان ته چېرې دا دې څه وایي ته به هغه ته اشارو کوې خو هر څوک په اشارو نه پوهېږي چې شینجن ارضي ته ځې آیلټس مسټ دی او دا چاینا وینا شو دلته آیلټس نه ترکی شو هغې کې هم آیلټس ضرورت نشته ها که نه جرمني خو دا شینجن کنټریز کې راځي ټولو کې آیلټس یو کې کینیډا ټول د آیلټس مسټ دی د 25 کنټریز دي دا ایگزیکټ لیست نمونه راته ایگزیکټ یاد نه دي خو 25 کنټریز دي دې دپاره به دا مسټ دی هغه ما په خیال نه راځي بس دا خو مثال اوس ته تیار ورشه بس ټیسټ 11 نومبر باندې ایگزام دی څنګه د نیبوش کول نیبوش به هم هلته اوس بس آنلاین دی داسې هلته به ټیسټ ورکړو بس بیا به ریزلټ به دې روزي پته به ولګي چې څه سکور دی ستا ښه نو په دې پوه شوې تاسو دا سپیل چیکینګ لینګویج هو بیا آپشن ته چې راشي مختلف آپشن هم دي دا وایي آلویز سجیسټ کریکشن ته ما ته څه کوه کوم ځای کې زه غلطېږم نو ما ته سجیشن را کوه چېرې دا دې ځای کې ستا مسله شته دی چې دا مسله زه ختم کړم که نه هم پرېږدم ختمول دي که نه اصل مقصد هم دا دی چې که موږ نه غلطیانې کېږي چې هغه موږ ټیک کړو بیا چیک سپیلنګ ایز یو ټایپ چې څنګه موږ ټایپ کړو بس دې موږ ته ډایرکټ انډرلاین کې ریډ چېرې دا ځای کې غلطي ده که ته سمول غواړې نو سمې کا زه به در سره مدد وکړم چې کېدای شي ستا دا مطلب وي صحیح شو بیا الویز سجیسټ شو بیا اګنور ورډز ان اپر کیس مطلب چې کم کیپیټل کې لیکو په هغې بیا دی ډکشنري کار مطلب کم ستا ګرامیټیکل مسلې وي هغه بیا دی نه رانیسي خو دا خو رول هم دی چې هر څه خو به کیپیټل کې نه لیکې چېرته مو کتلي دا اپلیکیشن یا بل هر څه کیپیټل ورډز البته فارم هم چېرته سبمیټ کې یا داسې نو هغه لیمیټډ وي نو هغې کې درته ویلي چې دا نوم به کیپیټل کې لیکې فادر نیم شو یا بل داسې وي که نه ولې چې هغې کې لږ چیزونه وي به دا 2-3 چیزونه هغې کیپیټل کې لیکي صحیح شو اګنور ورډز وت نمبرز بس چې نمبر ورسره راشي نو بیا ضرورت ورته لکه مثال په طور زه په نمبر هم ولګوم نو دلته ستا موبایل نمبر ټایپ کوم یا ټایم عام نمبر کې راځي نو ښه ده چې زه 10 ولیکم هغه درله 20 ته کنورټ کړي نو دا خو به هر څه ګډوډي نو ځکه مونږ څه لږ ولي چې اګنور کوه ولې اګنور کوه ځکه چې یاره ستا به بل څه نمبر وي د ده به هر یو به بیل بیل وي که نه داسې نومونه دي خو زمونږ مسلمانانو نومونه دي نو زمونږ نومونه هم دی نه پېژني که دلته د ذیشان لیکم هغه هم دی وایي غلط دی که یاسین لیکم هغه هم غلط دی که نوید لیکم هغه هم دی وایي چې دا غلط دی دا څه لیکلي دي ګورئ که نه دلته زه اوس ولیکم نوید مې ولیکلو که نه دا وګورئ دا څه دی انډرلاین یې کړو چېرې دا څه دی ټیک دی که نه دی ټیک ولې غلط دی نو دا سافټویر چا جوړ کړی دی نو د هغې خو خپل نومونه چې کوم هر څه نومونه وي د هغې نو هغه دا ښکاري نه انګریزانو نومونه پېژني دا هوښیار دي هغې چې خپل سافټویر جوړ کړی دی خپل نوم خو به پېژني که نه دومره وران نه دي چې خپل نوم هم نه پېژني نو بیا خو بس هېڅ مطلب نه شو نو داسې لکه داسې ډېر چیزونه یا به ته ټایپ کې دی به ورته دا غلط دي خو دا اوس مونږ ته پته چې نوید ټیک دی
نو دا به زه نه بدلوم، زه وایم چې نه نه نوي ته غلط دی، بس دا لکه خپل ذهن به هم استعمالوي، همیشه به په سافټویر باندې ډیپینډ نه کې. صحیح شو که نه؟ کله ولې دا خو مشین دی، دا خو ورته کله کله انسان هم غلطي کېدای شي، دا سافټویر هم انسان جوړ کړی دی که نه؟ نو چې انسان جوړ کړی نو بیا دې کې چانس شته چې دا غلط شي. صحیح شو که نه؟ نو دې ته به تاسو څه کوئ؟ خیال به کوئ، خپل ذهن به استعمالوئ. څنګه دا انزرټ کې شیپس مونږ ویل چېرته مونږ سټیر سره لګو چې دا لیفټ رایټ ته به ځي، رایټ ته دا یا بل ځي ته، نو هغې دپاره دا مونږ سره په کار راتلی شي. صحیح ده؟ ګوډ. ښه مونږ بیا ریویو کې وو. بیا دا چاینیز وغیرہ دی دا بس دلته نه مه کوئ، دې ضرورت نشته، بس دلته نه کاپي کړئ سیده سیده ګوګل ټرانسلیټ ته لاړ شئ، هغه به درته هر څه ټکي په ټکي کنورټ کړو، بس هلته نه کاپي کړئ واپس و بیا دلته هغه چاینیز به مونږ پیسټ کړو. اوس که دا زه مثال دا نوید دی نو دا که زه چاینیز ته دی نیټ نشته کار نه کوي، که دا زه دغه ته کنورټ کوم نو بل څه به راځي. څنګه دا یې نومونه شینګ پینګ او داسې، نو هغې ته به راواړي. نو مطلب دا چاینیز خپل سټینډرډ دي، دا کنورژن آپشن یې درته ښیي چې کم یو چاینیز ته اړول غواړي. دا ښکاري سایډ کې در سره ښکاري چېرې دا چې کله واوړېږي نو دا پلس نشانونه او داسې لاینونه، لکه مونږ د هغې په ژبه فل نه پوهېږو نو ځکه مونږ ته د هغې ژبه داسې عجیبه لګي چېرې دا خو لاینونه غونته کېدي وو. صحیح شو که نه؟ خو بیا چې کله تلته یا جاب کې یا مطلب سټډي کې نو ته به د هغه ځي رول فالو کوې. کلیر دی که نه؟ لکه تاسو مال چاینا شو، ترکي شو، دوی انګریزي نه مني، دوی زموږ خپله ژبه یې، مونږ انګریز نه منو. نو دا تاسو په دې پوه شوئ؟ مطلب دا نیو کمنټ خو مونږ آلریډي شاته ویلو، خو دې څه ضرورت نشته مونږ ته. صحیح شو؟ ټریک چینجز دې کې مونږ څه چینجز کړي دي چې هغه دې ځان اپډیټ کړي. ټریک چینجز آپشن شی دی وایي چې کوم ځای کې بدلی وشي هغه پکار دی چې دا ته انډرلاین کړي، او بیا ډیلیشن چې ډیلیټ کړي نو هغه پکار دی چې سټرایک تھرو مطلب لیکل کې دننه लाइनों राशि बस दे तुम तो ज़रूरत नहीं है सदम रखा डेटा पकी ना सही तो करना चाहिए डिलीट को मनो लाइनों दे राशि सही शो लगा ब्या घटा सता बांध की भाई ब्या वर्ड की ना कि इकबल सॉफ्टवेयर भी बस आए कि हर सा क्लियर भी अवल ना सही शो करना बोले आई बांध कोडिंग आई कड़ी भी बस आए ना अलावा चित्र हर सा पकी के लगा मिसाल पर थोड़ी वेबसाइट बांधे तजेद आर्मी दे या बल मतलब कम जिक्र था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यूनिवर्सिटी सारा कल ते लिखले मोबाइल नंबर होता और के लिखे ABC तो ABC लिखा हुआ पल मिटा हुई की बोले हाई पे कोडिंग करे नंबर ने अलावा नोट्स मैक्स ऐप का वन होता बड़े कोशिश के ABC या मिसाल जैसे कतना नोट्स जो के पासवर्ड और के ब्या ABC कार की बोले आई कि किसी चीज़ ABC में लिख ली 1-2-3 दिन लिख ली हो अलते इधर तभी नीचे सिर्फ नंबर ना ब्या ABC कार चरता मकड़ी दी दासे ऑनलाइन दासी भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ या हर जगह जैसे यो फॉर्म के देशी चितो पर क्या तुम रखोचु कि चीज़ वक्फल नमो लिखम नंबर न वर्कम हाँ वर्दे नंबर लिखा आगे बता ABC बली क्या वो मेटा वही खपल लगा आप बैक मान जाएगी प्रोग्रामिंग कड़ी भी ना आगे तो वजह खपल डिलीट की क्लियर दे सर ये पासवर्ड के अंदर की अक्सर तो दवाई जो मुझसे रखो बारकोड है हाँ दे कि नहीं भी आचर तना नेट ना रावाला हो सागा दे के कापी का सिंग पिक्चर ना दे कोड देगा ना हो नन सब आसान कार दे नेट तलाट शा टेक्स्ट लिख लिया कन्वर्ट का टेक्स्ट कन्वर्ट टू QR कोड ना डाट डाट निशानों ना राशि साहब पिक्चर डाउनलोड किया लेते पिक्चर सका पेस्ट का ना बस आका जो मोबाइल ना स्कैन को बल जी ना बस आका कारबागा शांति की सही देगा ना हाँ मोस्ट था तो मोबाइल चेक कम घटे कंपनियाँ नहीं आई भी और तकबल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल है जब आम दे बांधे ना कि डे टाइम्स आए कहीं आई सरता तो पता लगा सिंह था उस समय लगट कंपनियाँ नहीं हुई स्टोर था चरतलाट से हाँ ना तो पूरा बस स्कैन की हर साल आई सर डेटा बेस प्रोत भी दाने चाहिए यो टाइप की बस यो पे एंटर की दो पे रहा भैया आगे दोबारा हर सने लिखी सिर्फ दाउली की स्टॉक की वहाँ सर 10 थी 20 थी खुदा है प्राइस दादा दे बस वो सिर्फ स्कैन कवा वहाँ तासो कतरी जर जर कर के दानी चावल पे उगो ब्या सोच पे कि चुमरा पैसे वो वापस कम ना सॉफ्टवेयर के आई दा सिम कड़ी जो टोटल था 1000 वर के नागाल था 1000 लिखी ख्याल में कड़े दे आगे नागा
پرایز د خپل ماینس شي نو باقي څومره پاتې کېږي هغه ته سایډ کې ښکاري نو هغه حساب سره زر زر پیسې وباسي اور درکې صحیح ده که نه داسې نه چې هغه والته ګوري چې یاره تا 500 راکې د 200 د شیز واغشتو نو څومره واپس جوړېږي سوچ پې نه کوي سافټویر ورته جوړ دی کې هر څه هغه تیار جواب ملاویږي څنګه ایکسل موږ وایو نو ایکسل هم دغه فایده ده چې کوم آی سره سافټویر عام تقریبا د ایکسل په شان ته کار کوي ولې کار اسانه که نه کیلکولیشن وی ټول نو داسې د ایکسیپټنس دی چې لکه دی کې تا ډاکومنټ کې څه هر څه چینجز کړي دي هغه ټول به ایکسیپټ شي چې ټیک دی اوکې دی او که ته وایې نه چې هغه څه کا ریجیکټ کا هغه هر څه به بیا څه شي ریجیکټ به شي بیا کمپیریزن مونږ کوو کمپیر څه ته وایي دو شیزونو کمپیریزن کول لکه زه یم چې دا الګ کانفیډنس ښه دی او د بل الګ کانفیډنس لو دی خو د کانسیپټس کلیر دي یا زه یم چې د مارکس ډېر زیات دي خو دی نه پوهېږي یا ستا مارکس ډېر زیات دي او ته پوهېږي او مارکس ته هم زیات دي نو دا کمپیریزن دی موبایل کې هم کمپیریزن کوو چې دا کمپني ښه ده دا داسې ده مختلف شیزونه او نو دلته نه ته ډاکومنټس کمپیریزن دا ډراپ ډاؤن مینیو دی کې درته آپشن یې درکړي چې دی نه مخکې ما نبوش IG1 ما اوپن کړو که دلته نه ته غواړې ډایرکټ فایل هم کلاولی شي او که نه وی اوریجنل فایل څه دی زه یم همدغه یاسین اوریجنل فایل دی اور چې کم زما بدل فایل دی هغه زه دې سره کمپیریزن کوم هغه څه دی IG1 دی دا نه را پیدا کوي ډیلیټ کړی به مو یا USB کې وایي څه مسله وایي خیر بل یو دغه به مونږ کلاو کوو دا GC2 MT رپورټ به زه کلاو کوم اور اوس به څه کوم اوس دو فایلونه وایي یو ځای کلاو شي اوس دا رپورټ چې کوم دی دا زوړ پیټرن دی 2020 سٹارټ کې اوس او بی دوباره بدل شوی دی او دا نه دی بدل مطلب دا دی چې دی کې ټیبل راغلی دی لږې درته نور آسان کړی دی اول به هر څه مکس وو اوس هر څه جدا جدا دی لکه دی هم دا رپورټ او دلته دو سیکشن یو دی بیا لاندې چې کم دی پراپر باکس څنګه موږ ټیبل را کړو هغه شانتي دی کې ټیبلز دي چې ټیبلز کې به ویلیو یا لیکل به کې نو زه د کمپیریزن کوم دا خیر ما دواړه جدا جدا جوړ کو داسې هم زه کولی شم چې یو تا رپورټ را کړی دی او زه چیک کولو ته ناست یم او ما سره بل سافټویر نشته چې زه پې چیک کړم لکه چې څنګه یار عام طور باندې ټیچران داسې کوي کله ورسره کار زیات دي کور کې ورسره ماشومان یې کلک تکړه وي دا زیاتره هم داسې کوي لکه چې هغه بیا ماشومانو ته دغه ته ورکړي ورته وایي چې دا پیپر ما چیک کړی دی دا والا پیپر ټیک ده او دا والا نوی دی دا چیک کړه نو که هغه دې مطابق وي نو ورته بس دې ته ګوره هغې کې مارکینګ کوه که هغه ټیک وي نو ټیک کوږي نه بس کراس کوئ کېدای شي که نه لکه ډېر خلک داسې یا ته خپل فایل چیک کولی شي یا سی وي ته وګوره چې یاره زما دا سی وي د دا سی وي ده زما او د سی وي کې څه فرق دی نو چې کوم پروفیشنل سی وي جوړوي هغې 1500 روپۍ پورې اخلي زیات هم کېدای شي کم هم کېدای شي صحیح ده که نه نو دا سی وي تاسو د MS Word کې خپل هم جوړولی شئ یو ټیمپلیټ به ځان ته ډاؤنلوډ کړئ ټیمپلیټ څه ته وایي که تیار یو تش فارمیټ یې درکړی وي لکه اوس څنګه نیبوش والا دا ټیمپلیټ ما ته اول نه راکړی دی هغه دا وایي چې خپل مرضي مطابق به کار نه کې دلته دا وګورئ دلته لیکلي چې دومره ورډز به لیکي دا وګورئ اپروکسیمیټلی څومره ورډز دي دلته دا 200 ورډز دي دا ښکاري نه خو دا 200 ورډز دي نو دلته وګوره درته کلیر کټ ویلي چې دې لاین کې ورته 200 ورډز لیکي که 200 نه زیاتېږي نو هغه بیا کم بم نه لیکي اور ډېر زیات بم نه لیکي بس چې 200 وي بس دا برابر دی 190 ته 210 میټر نه کوي یا کم یا زیات نو مطلب دا ټیمپلیټ نه مونږ ته نقصان وي که نه فایده وي نو داسې تاسو سی وي یا د بل چا سی وي د کاپي پیسټ خو پاکستانیان تکړه دي د بل چا سی وي را ډاؤنلوډ کو بس زر پکې خپل نوم واچو تصویرونه بدل که بس سی وي تیار شو د سر نام جوړولی شو هغه به ټایم زیات او سٹارټ کې به تاسو خپله جوړوئ غلطیانې به کېږي پروا یې مه کوئ چې یو پیره دی بس چل دی پیزده شو او دویم پیره نیټ باندې لاړ شه سی وي ټیمپلیټ ښه فارمیټس دومره زیات درته ملاوي ټول ډاؤنلوډ کړه اوس کم یو د خوښي هغې کې خپل نومونه هر څه واچوه بس سی وي ریډي نو بار چاته څه شي ته 200 1500 دومره پیسې ورکړې
صحیح ده که نه بېله خبره که هر سره ټایم نه بس ته ورته دا زما ډیټا ده بس سی وي راته جوړه کړه څه پوه شوې که نه هېڅ هم نه شوې پوه یا څنګه لکه زمونږ سره چې کوم څه سټوډنټس وي هغه وایي چېرې زه ریپورټ نشم جوړولی ایم ایس ورډ باندې نه پوهېږم نه بیا ایکسټرا کاسټ وي ولې چې مونږ سره هم دومره ټایم نه چې کم هغه ریپورټ ولري نه هغې سره هم ټایم نه وي نو مطلب بیا هر څه شیزونه به ته کاسټ به ورته کښې نو هله به دغه کېږي نو دې نه ښه دا دی چې دا سکل تاسو زده کړي ایم ایس ورډ فرسټ به ټرای کوئ چې خپله سی وي خپله جوړه کړئ هغه به ګډه وډه راځي ته به پریشان یې بیا حل مې درته وښودل چې هغه ګوګل ته لاړ شې هلته ولیکه سی وي ټیمپلیټس نو ټیمپلیټس ولیکې تا سره به ورډ فایل ښه ډېر میلاویږي فری کې څه پکې پیډ هم $ډالرز خو هغې باندې کلیک مه کوه بس واپس کېږه دې ډایرکټ صحیح ده که نه ولې فری کې ډېر ښه سیمپل سره ته میلاوي بس هغې کې چینجز وکړه او بس کار دی وشي صحیح ده که نه څه دي خو نومونه بدلول دي لکه انټري پکې کول دی هغه خو تاسې هم کولی شئ کلیر دی دلته پورې څه مسله خو نشته دلته دلته نه وګورئ دا ورډس چې کومه دا خبره مې تاسو ته کوله خبل دا وګوره دلته ما ته ښیي هم د دې کې ما لیکلي وو که نه چې ما ته شو کوه چې کوم ځای کې ډیلیټ شوی نه وایي چې دا لاندې دې کې ډیلیټ شوی دی زه اوس کمپیریزن کوم دواړو کې که نه نو دلته وګوره ما ته وایي چې دا رایز انسټیټیوټ هم ډیلیټ شوی دی ایچ کې ټیوټرز هم ډیلیټ شوی دی نو که هلته نه مې چان کړو چې که چېرته ډیلیټ کېږي نو ما ته دا شو کوه نو ځکه دا ټول شیزونه ما ته ښیي چې دې کې دا کنټرول هم پکې ډیلیټ شوی دی کنټرول ایس هم پکې ډیلیټ دی تصویر هم پکې نشته نو وګوره کار څومره آسان شو لکه زه دې دواړو کې کمپیریزن کوم دی ما ته هر څه وښیي چې دې کې او دې کې څه فرق دی نو داسې زه پیپر هم کېدی شي بل څه شیز هم زه چیک کولی شم زر زر نو دا ما ته کار آسان کې اوس کووډ-19 د وجې هر څه آنلاین دي نو خلک اسایمنټس هم یونیورسټیانو آنلاین جمع کوي نو هغه موسټلی ټیچران که په دې پوهېږي نو فایده ده ورته لکه ایزیلی دلته نه ریکارډ کولی شو که په دې نه پوهېږي نو بیا ریکارډ کول او ځان ته آسانول آسان شي که نه ګران شي که په دې نه پوهېږي که په دې پوهېږي نو آسان شي ورته چې هر څه به دلته خپله وکولو شي ته یې صرف خپل نظر نه تېر که څه ټیک دی یا غلط دی صحیح ده که نه لکه دا یو فایده شو ده دی نو نبوش هم په دې وجه تاسو نه دغه غواړي چې ایم ایس ورډ کې دا پیپر وکړه ولې درته وایي دې کې لږ چیک کولو دا شیزونه آسان شي که نه بجای دی چې ته په لاس لیکې نو هغه لیکل ګنده دي یا مثال کلیر پکچر دی نه دی وښکې بس هغې خو بیا دومره ټایم نه ضایع کوي بس ډایرکټ به درته دغه کوي یا تا کم لیکل کړي یا ډېر زیات لیکل کړي بیا هم فیل دی کوي خو د یو خبرې دغه دی به درته وایي چې دا دې طریقې سره وکړه که هغه طریقې سره صحیح دی وکړو پاس به شو که نه نو بس څنګه سی ایس ایس دی دا هم دا رولز دي داسې چې دا دومره ورډز لیکل دي یا چې کم پیج باندې ستا یو سوال ختم شي نو دویم جواب به هماغه پیج نه سټارټ کړي صحیح ده که نه لکه دا اوس چې کته وایي چې نه نو بس دا خو بده خبره یو پیج د څنګه خالي پرېږدم 2 لینونه مې لیکلي او ته هم په هغې درېم ولیکه بس هغه درله ډایرکټ کراس کوي بیا ګورم نه چې دا ټیک دی که غلط دی ولې ته د هغې اصول نه منې نو بیا ستا پیپر هغه ولې چیک کړي داسې نیمبوش ولې د هغې هم بار ملک ولې لکه پروفیسران به هر څوک به داسې سی ایس ایس والا عام تنان خو نه چیک کوي که نه غټ غټ پروفیسران دا دي دا پیپر یې دا چیک کوي نو په دې وجه اوس هم ریسنټلی 2020 والا کې 40,000 خلکو اپلای کړی او 350 پکې پاس دي داسې دا غب خو نه دی که نه سی ایس ایس مطلب ښه محنت ورته کې هر څه به د هغې په مطابق کې بیا به پاس شو که د هغې مطابق نه چلې نو بیا به کار څومره تکړی نو ته به فیلې نو دغه خبرې دي نو دا دومره ډېر دی نن که نه بس دی کې دا لاس بک دا ریسټریکټ ایډیټینګ دی په دې باندې فایل باندې زه لاک ماکو لګوم ته پکې بیا ایډیټینګ نو چې بس وګوره ایم ایس ورډ دی دې کې ایډیټینګ کېږي بیا پی ډي ایف ته واړوه بیا پکې هر څوک ایډیټینګ هغې کې هم کېږي خو ټایم به ډېر ضایع کېږي صحیح ده که نه نو بیا آسان حل څه وي چې مونږ پی ډي ایف کې یا ته چېرته خیال کړي رول نمبر ډاؤنلوډ کې یا کوېسچن پیپر ډاؤنلوډ کې یا ریزلټ خپل ډاؤنلوډ کې یا پی ډي ایف کې ولې وي چې هغې کې څوک خپل نوم هم بدل نه کړي چې ته مثال فیل و ته چاته مخکې شو کې دا وګوره زه خو پاس شوی وم دومره ډېرې نمبر یې هلته آنلاین چیک کړي بل څه حساب وي کوي که نه زیاتر ماشومان هم مور پلار سره دروغ وایي او داسې نور خلک نو دې د وجې دي دا چل کوي کلیر شو څه مسله خو نشته دلته پورې
نو دا زموږ تقریبا ریویو مو شو دی کې دومره څه نشته دی صحیح ده دا ټریژر دی د خزانې ته وایي چې دلته وایي ته دا ورډ ولیکه او د دې چې کم لینګویج دا څه دی ډچ کم جرمني کې چلی صحیح ده نو چې انشاءالله هغه لکه تاسو ویلي زما یو سټوډنټ دی هغه ماله ډچ درځي مال چې هلته کله درشم بیا به زده کوم بیا به خبرې کوو نو ضروري نه ده چې لکه انسان دی هر څه کې پرفیکټ وي صحیح شو نو داسې کېدای شي ستا یو بله ژبه عربي هر څه درځي بس هلته ولیکه او ځان سره دلته دی کې سیف کولی هم شي صحیح شو دلته وګوره ریپلیس آپشن را سره راځي الټرنیټیو هم درته ښیي چې د دې څه آپشنس کېدای شي کلیر شو که نه یې سم نه شو خبل که دا زه وغواړم که نه دا کنټرول دی نو په دې چې رایټ ما کلیک کو دا ښکاري دا څه آپشن دی ایډ ټو ډکشنري که دا زه ایډ کړم دی به دوباره دا غلطي نه رانیسي ولې بس زه ته ویل چې دا خبره څه ده 100% چې ټیک دا هم نه چې هر څه ته ایډ ټو کې بیا ورته غلطیانې نه ښیي نو که زه یم چې کنټرول صحیح دی زما په حساب بس ایډ ټو ډکشنري اوس Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.